هغه سړی او هغه ښځه چې د خپلو لوڼو او زامنو په باره کې پریشاني چې یا الله چیرې کور آباد کې لوڼه وادول غواړي ښکلی ځای نه ورته موندوي زامنو ته واده کول غواړي چېرته دی غواړي هلته میلاویږي نو او عام ځای کې دوی کوي نو نوجوانانو ته یو بهترین گفت ورکوم هدیه ورکوم غیر شادي شدو ته او دا مشرانو ته هم کور کې خپل هغه بچیان چې تاسو په واده باندې ورته کوشش کول غواړئ خو چېرته برابري سمون نه خوري هغوی ته وښایئ چې دا وظیفه دې کوي الله په فضل و کرم احسان سره 41 ورځو کې به ان شاء الله العزیز دا شادي کېږي او که بالفرض ډېر زیات رکاوټ راغی بیا دویمه یا درېیمه چیله دې هم ادا کړي درېیمې چیلې کې خو به انشاءالله هغه ځای کې هم کېږي چې ټوپک مو سره اخیستي وي انکار یې کړی انشاءالله هغه به هم کېږي درته وښایم ښه جي ماسخوتن خیر که شادي شده پکې راځي هغوی دپاره هم دی پوه شوې که دویم واده خیال یې وي ماسخوتن لمانځه نه پس 1000 ځلې یا الله یا لطیف یا مغنی یا الله یا لطیف یا مغنی سو ځلې 1000 ځلې اول آخر درې ځلې یا یولس ځلې درود شریف او سحر چې اشراق وکړئ 2 یا 4 رکعاته دې پسې 313 ځلې چې کوم درود وی وایي مولانا اشرف علي تھانوی صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې چا دا وظیفه وکړه 313 ځلې د درود شریف والا 41 دن چې کوم ځای د شادي کوي اول خو به هلته کېږي ان شاء الله او که هلته نه وشوه بیا به دې نه بهتر ځای الله پاک د شادي وکړي نو تاسو جومات ته تحفه ورکړه خپل جومات ته او ما تاسو ته تحفه درکړه په ښه صدق دل سره ان شاء الله العزیز نوجوان دی دا وظیفه وکړي کورونه به یې په نیکو ودونو باندې آباد شي الله پاک دې موږ تاسو ټولو کورونه په مالونو اولادونو عزتونو زندګیو هر لحاظ سره په برکتونو مالامال کړي الله پاک دې ستاسو دا ناسته خپل دربار کې قبول منظور وګرځي